پوروکار تقریب د دې د جوش و خروش نه ډک تقریب د دې علاقې د تنګي چې کوم زموږ دارالخلافه ده د هغې ټولو ملګرو مشرانو کشرانو زموږ د قومي وطن پارټۍ صوبائی قائد جناب سکندر حیات خان شیرپاو زمونگا دا قومی وطن پارٹی دا پروینشل کونسل ممبر همایون خٹک صاحب دا پی کے 62 چیئرمین جوید حسین صاحب دا تنگی ولیج کونسل یونین کونسل چیئرمین وادت خان جنرل سیکرٹری موسیٰ خان اور ټول کابینہ زمونږ دلته ملګري راغلي دي سوراب میاں صاحب موږ سره مېلمه راغلی دی نثار ناظم صاحب چې د هغه به بل ورځ پروګرام وي انشاءالله نهۍ په ورځ هغه هم راغلي دي او زه ستاسو د ټولو بېحد مشکور او ممنون یم چې نن تاسو دومره جوش و خروش سره راغلی دا زمونږ په تنګي کې د دې الیکشن افتتاح شوه او اختتام د دې پول نه وکړه دا پول چې کومه رابطه کوي د 2 علاقو په منځ کې او د لارې په هغې په شکل کې دلته چې کوم تکلیف و خاص کر هغې خلکو ته د تنګي خلکو ته چې دې خوا به تلل دا بازو خلکو ته ډېر فایده ورسېده دې مهرو ته ډېره فایده ورسېده شفقدر خلکو ته فایده ورسېده او دا زه ستاسو ته ټول نه مبارکي درکومه چې دا 4.5 کروڑ روپو باندې دا پل جوړ شو دا د سکندر حیات خان په دې باندې په سنگ بنیاد خو نن هغه پای تکمیل ته ورسېده رونو الیکشن چې راشي نہ دادا علاقے میں امتحانی دادا کینڈیڈیٹ چدے داغم امتحانی دادا سیاسی پارٹوں میں امتحانی زمونگا اصل امتحان دادے زمونگا اصل احتساب دادے زمونگا اصل دخل کو مینا پدی رضو کے پتہ لگی اور نن چتاسو کم جوش و خروش سره راغی او دا مینه مو کوله دا ثابتوي چې انشاءالله تعالی قومي وطن پارټۍ به دې ته دا الیکشن ګټي مونږ خپل ځان پیش کوو د دې علاقې خلکو ته د دې علاقې عوامو ته د دې علاقې مشرانو ته د دې علاقې نوجوانانو ته چې مونږ په دې علاقې کې چې کم خدمت کړی دی د هغې موازنه وکړئ نورو سیاسي پارټو سره نورو سیاسي پارټو د خپل هغه دلته چې څه کارونه یې کړي هغه دې مونږ ته وښیي مونږ ورته خپل کارونه ښایو په دې کې مونږ مناظره هم کوو هر یو پارټۍ سره کول غواړو چې مونږ ورته ثابته کړو چې دا د قومي وطن پارټۍ په دې خاوره باندې چې کوم خدمت دی داسې خدمت د یو پارټۍ هم نشته چې کوم د قومي وطن پارټۍ هغه دی شهید محمد خان شیرپاو زنده‌باد زه په دې نه پوهېږم چې د کوم ځای نه شروع کړم د حیات محمد خان شیرپاو شهید نه شروع کړم خو چې مونږ څه خدمات ستاسو څه خدمت کړی دی او که سکندر خان څه کړی دی دا پل خو ما درته ووایي چې سکندر خان د دې سنگ بنیاد یې خو نن پای تکمیل ته ورسېدو دا سړکونه چې په کوم مات ګوډو په دې علاقې کې هغه په دې لږ وخت کې
هغه سړکونو باندې 1.5 ارب روپۍ ولګولې دغسې دا سیند کې به چې کوم اوبه راتلې 2010 سیلاب چې و هغې خو نقصان دا هم راکړی و چې دا ټول کلي چې کوم د سیند سره منسلک دي ټولو کې اوبه راغلې وې او خلکو نکل مکاني کړې وه هغه وخت کې موږ دا سوچ وکړو چې دې دپاره یو داسې بندوبست پکار دی چې آینده داسې نقصانات د غریبانانو نه شي د کوټو نقصان ونه شي د فصل نقصان ونه شي جاني نقصان ونه شي د هغې کې چې دا کم پوسټونه جوړ شو هغې نه پسې دا اوس دا 2 کاله مخکې چې کوم سیلاب راغلی و هغې کې د خدای پاک فضل و د خدای پاک کرم و چې دا ټوله علاقه بچ شوه د دې پوسټونو په وجه چې ځکه دا پوسټونو دا علاقه بچ کړه او دا زموږ لپاره یو ډېره لویه خبره ده منډې پل یو ځل یوړو اوبو بیا دې ځل نه د هغې یو هغه وړېدې یو بند یې وړېدې هغه پل هم هغه شوی دی انشاءالله تعالی دا زمونږ ذمواري ده انشاءالله چې د منډې دا پل چې دی دا به مونږ تاسو له جوړو انشاءالله تعالی په دې کې به دا زمونږ کومکي په هغې کې دغسې خو تاسو ګورئ نو مونږ د علاقو خپل منځ کې جوړ کړی دی خو دې پل سره د دې خوا خلکو هغه شوي دي نو د تنګي او د شولګرې حیات محمد خان شیرپو شهید هغه کړو د دواوې او د شولګرې پل په ما هغه وخت کې جوړ کړو هغه بیا اوبو یوړ او دوباره بیا جوړ شو نو دا مونږ د دې علاقې خدمت کوو دغسې د اوبو کو تاسو ګورئ نو دلته په منډې کې پمپونه چې لګولو مونږ لګولو چې دې علاقې ته به دا بازو میرې ته اوبه راشي هلته امونه او دا باغونه چې کوم دي دا په هغې اوبو باندې آبادو دا ټول زمونږ په دې علاقې کې کوشش دی کارونه ختمیږي نه کارونه ورځ ورځ د په هغې کې اضافه کېږي سوی ګیس دلته راغی دا آبادو پورې لاړو سوی ګیس داسې وخت کې راغلو دلته چې پنجاب کې لوی لوی ښاریو کې سوی ګیس نو دلته راغلو سوی ګیس داسې مهرو ته هم تللی سوی ګیس ډکي نه واخله تر عمرزوی ډکي هغه هرچنده پورې د بجلی چې کوم نظام دی په دې علاقې کې نو هغه تاسو ټولو ته معلوم دی چې دا نظام څنګه په هر یو کلي ته بجلي رسېدلې ده دا بېله خبره ده چې نن د بجلی مسلې مونږ ته شته د سوی ګیس مسلې مونږ ته شته دا د لوډ شیډینګ مسلې مونږ ته شته بجلي مونږ پیدا کوو ګیس د دې صوبې پیداوار دی او مونږ ته په هغې کې لوډ شیډینګ کېږي دا قابل قبول نه دی او د دې لپاره به مونږ هماغه شانتې جدوجهد کوو چې تاسو به دا سوی ګیس او بجلي هغه کوو تعلیم په مد کې د ټیکنیکل کالج چې کوم دی د هغې څنګې بنیاد مو ایښی و ادم را ښکلی کالج دی چې نن د هغې هلکان په اسلام آباد کې په داسې حساس ادارو کې هغوی ته نوکري میلاو شوې ده دا د دې وجه ده چې دې کالج نن دا په دې ټولې صوبه کې د ټاپ باندې دا کالج دی او انشاءالله تعالی دا تاسو سره وعده کوو
چې دا ټیکنیکل کالج باندې نه به موږ یونیورسټي جوړو د دې خلکو لپاره د یونیورسټي صحت کې ستاسو خیالي دا د تنګي هسپتال سموده کې د دې مثال دا شو چې د 400 نه به خلک دې هسپتال ته راته بجای دې نه چې تنګي نه 400 ته په کوټه دلته به خلک راتله هغه وخت کې دوی زمانوم پاګې باندې ولګه ما وته یاره زمانوم مله وګوي بس کار د خلکو کیږي زما پاګې کې نور هغه نشته زما سره مقصد دغه دی هغه راتلونکي حکومتونو هغه کې پاګې باندې صحیح او سپین هغه ولګاو هیڅ فرق نه پروزي چې خلکو ته پته او خاص کر دا دې مشرانو ته زویما دا تاسو فرض دی چې خپل بچو ته وایي چې دا کارونه چا کړی دي دا نه چې وایي چې یاره موږ ته څه پته نه چې چا کړي چا نه کړي دا به ورته وایي دوی به پرې وایي دا مې امتحان دی دا چې زمونږ مشرانو غفلت کړی دی نو د هغې وجه نه زمونږ نوجوانان زمونږ بچي زمونږ دې ملک هغه نوجوانان چې سبا به هغوی اقتدار سنبالي هغوی ته داسې غلطې نارې ولګېدې داسې کوکلې نارې ولګېدې داسې خلکو ته ډوزي وویشتې چې مونږ به دا وکړله یو کور عوامو ته به نوجوانانو ته به نوکري ورکوو 50% کورونه به جوړو مونږ به د بار نه 200 ارب ډالر وروړو دلته به دا ورلډ بانک او آی ایم اف په مخ باندې به وغورځوو چې به اخبار تاسو زه تاسو ته وایم ستاسو په وساطت سره د دې علاقې نوجوانانو ته ستاسو په وساطت سره د دې صوبې نوجوانانو ته ستاسو په وساطت سره د دې پاکستان نوجوانانو ته چې نور ګمراه کېږئ ما داسې وعدې چې څوک کوي هغوی وعدې وکړي بیا وروسته نه ښکاري مونږه زمونږه پارټي چې کومه وعده کوي هغه وعده پوره کوي ځکه چې زمونږ سره زمونږه بنیاد د حیات محمد خان شیرپا خپل وینې سره ساتلی دی مونږه چا سره دوکه نشو کولی د دې لپاره دا زمونږ نوجوانان زمونږ بچي دي مونږه اوس هم وایو چې انشاءالله تعالی په مختلف ذریعو کې به دوی له به نوکرۍ ورکوو په انشاءالله تعالی دا صرف سرکاري نوکرۍ نه اوس نن سبا دنیا مخکې تللې ده هر یو ډسټرکټ کې به داسې د انټرنیټ هغه جوړو چې هلته به خلک خپل بزنس په خپله کوي خواتین ته او نوجوانانو ته به روزګار میلاویږي زمونږه دا زمونږ د ملشور سره د هغې پوره هغه به تاسو ته ډېر زر هغه شي په دې هسپتالونو کې په دې RFC هغې کې به هر قسم هغه چې دي اکوپمنټ سامان چې دی هغه به په هغې کې وي چې خلکو ته سهولت میلاو شي مونږه مخکې ورځو کې شیرپا RFC کې د سترګو ډاکټران روستو زما په خیال 15 ورځې دلته تېر کړې څومره هغې چې کم خدمت وکړو هغوی مشکور یم او دغسې به انشاءالله تعالی د هر یو علاقې چې څه مسلې هغه به انشاءالله تعالی مونږ حل کوو او مونږ به هغه کوو خو مونږ د هغه اقتدار کې چې کوم خلک دي نو هغوی ته لږ سوال کوو چې یاره داسې خلک مخکې کوي دې عدالتونو ته وایو چې داسې خلکو پذیرای مه کوئ چې سبا ته ټول قوم چې دی ټول قوم په هغې باندې مایوسه وي او بیا
هغوی دامره افسردی دامره خپی چې یاره دا مونږ سره څه وشو دې عدالتونو ته ګوره یو سړي نه صادق او امین جوړ کړ نعوذ بالله داسې کوس دغه حرکات چې اوس پته ولګېدله نه هغه صادق او امین تاسو ولیده او چې چا کم جج چې هغه ته صادق او امین ویلو دغه خپل کردار ته وګوره آیا هغه صادق او امینو بیا اوس دا نن سبا کې یو څو ورځې مخکې ورته ویل چې دا معصوم دی مخکې صادق امین اوس وی معصوم دی او دلته د دې ججان صاحبان وایي چې یاره بس دوی ته یعنی داسې هغه ضمانتونه ورکوي چې دا نن دا کم کیس دی په دې کې هم ضمانت سبا کو پې جوړ شي په هغې کې هم ضمانت یو میاشت پس هم که جوړ شي په هغې کې هم ضمانت داسې انصاف هم نه دی لیدلی چې دا کم انصاف اوس نن سبا دوی ته میلاویږي بیا دوی وایي چې مونږ ته لیول پلینګ فیلډ نه دی میلاو شوی level playing field C. تاسو پیګه level playing field څه چیرې زه په نه پیګه نه پیګه مله تاسو و چې ما برابر په بنیاد باندې د هغه level playing field غواړي چې 2018 کې ته تکمل او شوی چې دې لاډ لا جوړ شوی چې دې د خلکو دا هغه خلکو وی چې بس دا خو یو پورا غدی دغه بزرګ سړی رښتې نه او دې به دا ملک سنبال کې دا ملک په دې مخکې بوزي هغه سورو وتل پاږي کې هغه اردو کې وایي چې کودا پہاڑ نکلا چوہا نو داسې هغه نه دی پکار مونږ خو وایي چې دې انصاف وکړي اوس بیا مونږ په دې هغه نیو چې هر چاته اجازه دی الیکشن خو دا نه په اصولو باندې دا نه چې ابل ځل په شانتي آر ټي ایس خراب شو وایي آر ټي ایس خراب دی دوه ورځې پورې الیکشن نتیجه نه راتله ډېر خلک دا شو د شپې په کټونو کې په اردو او سار خلکو راپاڅول چې شا به تا ګټلې ده داسې الیکشن مونږ نه غواړو مونږ صحیح مانو کې الیکشن غواړو مونږ هغه وخت مقابله کړې وه او چونکې هغه الیکشن سلیکټډ الیکشن و په زور باندې خلک کېنولي وو نه چې ته په زور باندې یو سړی راولې چې ها دا زما تاسو له باچا که هغه په سپېږي نه نتیجه به سي اخو لاړه خو دا اوس په جیل کې ما دا دیسی چرګان خوري او غوړي خوري او هغه خوري د قوم سره څه وکړل د قوم سره د وطن سره څه وکړل نن زمونږ معیشت چې کم دورای باندې ولاړ دی خلکو ټول وایي چې دا پی ډي ایم حکومت راغی او جی هغه دا پراپیګنډو کې تیز دي د کې شک نشته پراپیګنډو کې تیز دي تاسو کې نه بچي تاسو کې نه پراپیګنډو کې تیز دي خو تاسو بلک سوچ کوئ چې دا پراپیګنډا صحیح ده کو غلطه ده بنیاد خو دوی دا معیشت خراب کړو تباہ کړو دیواله کې ده زمونږه دا خو پس حکمت سره واپس هغه شو آی ایم ایف خو سره د معاهده کړې هغه ماته کړې وه هغوی خو په موږ باندې بیا اعتماد نه کوو وایي دا د اعتماد خلک نه دي په څه مشکله اوس کم از کم دې حده پورې دا سلسله بوتلل پکار دي چې کم از کم دا معیشت لږ په خپلو خپو باندې ودرېږي دا ټیک ده ګراني ده مهنګاي ده بېروزګاري ده دا ټول چیزونه شته دې کې شک نشته خو دا به رو انشاءالله تعالی په صحیح سمت کې به را روانېږي په صحیح سمت کې به یې راولو نو بیا به دا ملک په خپلو خپو ودرېږي اول خو به د آی ایم ایف ده د هغې نه د جال نه به مونږ ځان روباسو د ورلډ بینک د جال نه به ځان روباسو
نو بیا به مونږه په خپلو خپو هغه قوم مخکې ځي چې سوچ د چا معیشت ټیکي هغه قوم د قوم دفاع مضبوطوي چې د چا معیشت ټیکي هغه سره څوک مقابله نشي کولی دا ټول اوس په دې دنیا کې د فوج او د ټینکونو ورځې لاړې اوس د معیشت خبره ده څوک چې راځي وي ته ماله څه راکړې ته به مانې څه خرڅه زه دا در کوم تا سره پیسې شته کو نه کو مونږه کنګال یو نو کم دی نه به دا چا سره معیشت کې خبره وکړو په دې باندې خبرې کول پکار دی او دا زمونږ پکار دا چې مونږه په دې کې خپل ځان مضبوط کړو نو بیا به یو قوم په حیثیت ورا مخکې شو او چې مسلمانان یو ځل ښه په معیشت کې هغه شي نو بیا دا اوس عراق کې دا فلسطین کې څه کېږي او څوک یا د مسلمان ملکونو کې د هغې څوک خبره هم نه مني چې دا پاکستان معیشت سیک شو او داسې هغه وه نه انشاءالله تعالی دا به تاسو وینئ چې نه به فلسطین کې دا اسرائیل څه کولی شي او نه به هندوستان ته کولی شي انشاءالله تعالی اوس کو لګ دا خو مونږ یو ملکی خبر وکړو د صوبې څه حال دی یعنی دا دلته نوکر پیشه خلک به مين د ټول خپل خپلوان به هغې کې مختلف د سرکاري نوکرو کې داسې حالات راغلي چې تنخواه نشته اتیر حکومت به وایي چې مونږه صحت کارت هغه کړی دی داسې به اوچت کړي صحت کارت اوس هغه صحت کارت چې دی د هغې لپاره پیسه نشته هغه بند کړ پیسه نشته اوس ورته تنخواهګانو لپاره پیسه نشته نو مونږ خو داسې دا صوبه نه غواړو او دا زه تاسو ته وایم چې صوبه په خپلو خپو باندې ولاړې څلور واړه صوبې نو پاکستان مضبوط دی او که څوک دا وایي چې مرکز مضبوط او د صوبې د په خپل کار کوي نو پاکستان نه مضبوطېږي مونږ به ځان مضبوطو نو پاکستان به مضبوطي او چې مونږ مضبوط شو نو د په دې ټول پاکستان چې کوم طریقې سره پښتنو ته په د بد نظر باندې ګوري مجال شته چې څوک به مونږ ته په بد نظر باندې وګوري हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं जमुंगरे नारो भाई नो बिजली मुंगा पैदा करो गैस मुंगा पैदा करो न वले मुंग सर जाते की دا बिजली ₹70 یونټ دا کفر دی تاسو ورکولی شي ګیس 350% د هغې کې اضافه وکړه بیا وایي چې جی دا چل دی او هغه چل دی نو رونو دا زمونږ د صوبې چې کم دی کم از کم مونږ ته خپل حق خو میلاوېدل پکار دي که نه د اوبو دا کم منافع دا ډیمونو د تربیلې هغه هم مونږ ته میلاو شي زمونږ د فاټا چې کوم علاقې دي د هغې دپاره چې کومه وعده شوې ده او عیني ترمیم په هغې کې شوې ده وعده شوې ده چې 100 اربه روپۍ به سالانه میلاوېږي نه میلاوېږي مونږ دوی نه تپوس کوو د مرکزي حکومت نه هر څوک چې هلته ناست دي د مرکز بابوګانو نه هم تپوس کوو چې تاسو ورته داسې پیچیده شی پیدا کړئ اوس چې دې نه پس چا حکومت راشي خو هغه د پنجاب وي او که هر ځای نه وي خو کوئی مونږ سره ناانصافي وکړه
مونږ سره جاته وکړو مونږ له خپل حق را نه کړ مونږ یې محروم وساتو نو دا پښتانه چې دي دوی په یو آواز اوچتېږي او دوی سره مونږ هغې سره په هغې په هغه یو هغه کوو فیصله کوو دا اوس د فیصلې وخت دی د فیصلې وخت دی دا الیکشن د فیصلې وخت دی او زه د تنګي خلکو ته دې ځله چې کوم زه جوش و خروش یم ستاسو مشکور یم د مشرانو زه ګورم روزانه چې تنګي کې هلې ځلې روانې دي او هغه خلک چې چا دواګانې وغنې کړې اوس خو راځي او وایي چې هغه راشه جي دوا راته کومه لس کاله زوړ به مړي اوس مخي داسې نشي کېدی چې څوک تاسو سره په غم خاده کې په مشکل کې په هر هغې کې تاسو ولاړې کومه پارټي تاسو ولاړې انشاءالله تعالی هغې له به ووټ ورکوئ او هغې به مخکې بوځئ تنګي زمونږ دارالخلافه ده زمونږ کور دی انشاءالله تعالی دې لپاره به مونږ خصوصي منصوبې هغه کوو دا ګراوند خو جوړ دی په هغې کې نور مزید اضافه کالجونو کې د زنانو اسپتال د دې دا انشاءالله تعالی دا به مونږ صرف تنګي نه بلکې د ټولو میرې لپاره چې کم زمونږ خدمات دي برای مهرباني هر یو ویلیج کونسل د خپل یو هغه جوړ کړي او هلته ولګوي چې دا کارونه شوي دي دا چا کړي دي دا کم حکومت کې شوي دي دا کومې پارټۍ کړي دي هغې پارټۍ له ووټ ورکړئ خو مونږ نه چا زیات کار کړي بالکل مونږ په دې نه خفه کېږو خو په دروغ او په هغې باندې خو څوک راشي او په وعدو باندې په دعوو باندې چې موږ دا به وکړو دا به وکړو په دې باندې ووټ کو چا ورکړو دا ځان سره او د علاقې سره به ظلم کوئ داسې نه دی پکار د دې علاقې خلکو له دا پکار دی چې هغه صحیح پارټي له ووټ ورکړي صحیح کینډیډیټ له ووټ کړي چې ستاسو خدمت وکړي د آخر کې بیا ستاسو مشکور یم ممنون یم تاسو په دامنه ګډ تعداد کې راغی او ټول خلک مضبوط دي ټیکهدار صاحب هم دلته ناست دی دا د مقامت دی ښه شاباشه الله تعالی تاسو ټول خوشاله ساتي الله تعالی دې موږ ټول اتفاق او اتحاد قائم